آخر کې دا خبره کومه په سویډن کې د قرآن کریم د اختر په ورځ باندې د قرآن کریم د مسجد د مسلمانانو نه بهر وسوځولی شو په سویډن کې په هغې باندې خپې کېښودلې شوي خپې یې پېښې ویې سوځاوه دا د یو فرد کار نه دی دا د ملکی سطح کار دی ټول د هغه سویډن مشران په هغې کې رضا دي دا د یاد ولري هغه قرآن چې عثمان ابن عفان او 1,24,000 صحابو په هغې باندې ځانونه قربان کړي دي دا یاد لرئ ځان نه به کمزوري نه جوړوئ ځان نه به بې خونده نه جوړوئ عالم دین هم یو ذمهداري ده ستاسو عوام الناس هم یو ذمهداري ده په هر فلور باندې به تاسو ودرګئ اسلام دپاره به قربانۍ هیڅ قسمه قربانۍ نه دریغ نه کړئ او بیا قرآن کلام الله نو سویډن چې دا کوم کار کړی دی ټول عالم اسلام ته اذیت رسولی دی تکلیف یې ورته رسولی دی مونږ په هغې باندې زړونه مجروح دي الہ العالمین د سویډن او چا چې خصوصا دا حرکت کړی دی الہ العالمین د هغوی تباه و برباد کا الہ العالمین د هغوی نیست و نابود کا الہ العالمین د هغوی ملک د هغوی ریاست د هغوی چې څومره افراد د هغې نه لاندې په دغه کار کې ملوث دي خدای پاک د هغوی صفحې هستۍ نه میټاو کا الہ او قرآن مخکې اوچتو اوس به اوچتي قیامت پورې به قرآن کریم اوچتي مونږ یې دغې منبر نه برپور مذمت کړو چې غلط کار یې کړی دی ګستاخي یې کړې ده بې ادبي یې کړې ده او ملکي سطح باندې زمونږ اسلامي جمهوریه پاکستان ملکي سطح باندې دا 1,000-2,000 کسان زما د دغه منبر مبارک په وساطت باندې موږ د ملک پاکستان نه دا استعداد دام تر توقع ده چې هغوی سره دا سفارتي تعلقات ختم کا هغوی سفیر دا ملک بدر کا لرې دی کا دا منحوس دا خبیث سفیر دې سره زمونږ تعلق جوړېدو هیڅ گنجایش پاتې نه شو چې دا د قرآن بې ادبي کا کله رسول الله بې ادبي کا دا زمونږ ملک پاکستان نه د هغې ادارو نه افواج پاکستان او د هغې سیاستدانانو حکمرانانو نه برپور مطالبه ده چې د دې سفیر دا ملک بدر کړی شي ختم نه کړی شي سفارتي تعلقات ور سره ختم کا د قرآن د عظمت لپاره د هغې د حفاظت لپاره انشاءالله یو قسمه قربانۍ نه به موته دریغ نه کړو وروستو به نه پاتې کېږو ستاسو هم څه ذمهداري ده د علماو هم ذمهداري ده تاسو به خپله ذمهداري سرته رسوئ علما به خپله ذمهداري او دا یاد لرئ مرې به پاتې کېږي به نه دا ادیرې ډکې دي دوی په قرآن باندې احتجاج کړه او ځکه مړه دي ټول به مرو او دا ډیره د فخر خبره ده چې په قرآن کریم په شعائر الاسلام او نبی علیه السلام په ناموس باندې موت علی مرګ راشي دا خو د فخر مرګ دی نو دی وجه نه برپور په احتجاجاتو کې چې په هر ځای کې دوی شمولیت پکې وکړئ د هغې په خلاف باندې ناربازي وکړئ ځکه هر انسان خپل وسه پورې پړه دی چې څومره انسان کړی شي څوک په لاس باندې څوک منع کولی شي څوک په خوله باندې څوک منع کولی شي او په زړه کې ورسره بغض ساتئ نو خدای پاک جل جلاله دا سویډن په دغه قرآن بې ادبۍ باندې تباه و برباد کا الله د هغو په ملکونو باندې زلزلې راوستی کا خدای د دوی نیست او نابود کا خدای د دوی صفحې هستۍ نه میټاو کا چې خصوصا کومو ګستاخانو دا کار کړی دی او دا زمونږ واده ده شاله دا په لاس باندې ورشي انشاءالله دا به مونږ کیفر کردار تر سوه مردارو به یې انشاءالله دا به نه پرېږدو ځکه چې هر یو شی مونږ برداشت کولی شو خو د الله د ذات بې ادبي د قرآن بې ادبي د شعائر الاسلام او د رسول الله بې ادبي د مسلمان شان دا دی چې دا یې نشي برداشت کولی په هغه ناموس باندې مونږ هم قربان زمونږ اولاد هم قربان زمونږ مال هم قربان زمونږ ځوانۍ او زندګۍ هم قربان